وای ما درنه د مینې محبت ورکوټی سوال وکړو او تا ته د کشمیر او مسله جوړه کړه. څومره چې هم د کرکټ شوقیان دي نو هغې ټول ترې رامخې ته شي، ځکه د دې خبرې موږ ډېر غټ انتظار وکړو چې کله به انډیا والا زمونږ شرطونه تسلیموي. نو دې سیر کې تاسو ته ښکاري چې भारत ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करने के लिए शर्त रख दी. पाकिस्तान ملک हाइब्रिड मॉडल چې کوم دی نو دا انډیا ته مخې ته ایښو دی. हाइब्रिड مॉडل څه شی دی؟ زه په خپله هم لاول نه پوهېدم، خو بیا مې تحقیقات وکړو او ډېر ملګري به پې هم نه پوهېږي چې د हाइब्रिड ماډل دا پکې لا څه د خوراک څه شی دی که څنګه. نو हाइब्रिड ماډل ملګرو تاسو ته پته ده چې د ایشیا کپ چې کومه مسله ده نو هغه را روانه ده 3 میاشتو نه. اول خو تاسو ما ته دا ووایئ ملګرو چې دا کرکټ دی او کرکټ کې داسې قسم شرطونه یا داسې قسم خبرې کول نو انډیا والا زه خو دا حیران یم. خلک دا وایي وایي د انډیا چې کوم ټیم دی نو هغه ډېر زیات تکړه دی. نو پکار دی چې مونږ د دغې خبرو نه وروسته کېدې او انډیا والا مونږ ته ویلی چې راځئ را میدان ته شئ. نو دا څنګه تکړه ټیم دی؟ دا څنګه د دې عوام چې کوم دي نو د کرکټ سره ډېر غټ جنون ساتي. پاکستان ورته هر طرف ته تیار دی، خو هغوی ورته تیار نه دي چې یاره مونږ ستاسو سره میچ وکړو. نو हाइब्रिड ماډل چې کوم شرط و हाइब्रिड ماډل څه شی دی ملګرو؟ پاکستان د ایشیا کپ حوالې سره انډیا ته ویلي چېرې تاسو راشئ پاکستان ته. هغوی پاکستان راتلو ته نه تیارېدل. بیا ورته پاکستان دا شرط کېښودو چېرې ستاسو کوم میچونه دي د انډیا سره نو هغه به موږ په دوبۍ کې وکړو، باقي به موږ پاکستان کې وکړو. هغې ته هم نه تیارېدل. بیا ورله پاکستان چې دا بل کوم شرط کېښودو نو ورته یې وویله چېرې څلور چې کوم میچونه دي هغه به موږ په پاکستان کې وکړو او باقي چې کوم دی نو هغه به موږ په دوبۍ کې وکړو. دې ته هم نه تیارېدل، خو اوس یو نوی شرط مخې ته کېښودو چې تاسو به زموږ سره دستخط کوئ. دستخط به داسې کوئ چې کوم ورلډ کپ را روان دی په انډیا کې نو دوی ورته انډیا والا ورته وویله چېرې تاسو به زموږ سره دستخط کوئ چې تاسو به ورلډ کپ له خامخا راځئ انډیا ته. ځکه پاکستان هم دا خبره کوله که دوی ایشیا کپ له پاکستان ته نه راځي نو موږ به ورلډ کپ له نه ځو انډیا ته. نو پاکستان ورته هم بل شرط مخې ته کېښودو. پاکستان ورته وویله چې موږ به تاسو سره په دغې دستخط کوو خو تاسو به را سره هم یو دستخط کوئ. هغه دستخط به څه چې یاره کوم زموږ چیمپئن ټرافي را روانه ده په پاکستان کې غالبا چې په 2026 کې میزباني چې کومه ده د چیمپئن ټرافۍ هغه د پاکستان ده. نو تاسو به بیا ګوره پاکستان ته راځئ. نو اوس یې دغه شرطونه مرطونه شروع دي نو دستخط خو لا شوي نه دي، خو ګورو چې مخکې څه کېږي. نو ستاسو څه خیال دی چې یاره انډیا به دا دستخط وکړي او که نه؟ د څه دستخط په 2026 کې چې کومه چیمپئن ټرافي ده نو آیا انډیا والا به پاکستان ته راشي او که نه؟ نو که چېرې دوی په دغه ځای کې دستخط کوي نو زه دا حیران یم چې اوس ولې پاکستان ته نه راځي چې په 2026 کې بیا پاکستان ته راځي او دلته لګیا کرکټ کوي. نو اوس څه چل دی؟ اوس هم الحمدلله پاکستان سیکیورټي ښه برابر ده، نور ملکونه راغله ښه په پرامنه طریقې سره او ښه په مینه محبت سره د پاکستان نه لاړل. نو اوس خو لا دستخطونه شوي نه دي، خو تاسو د دې دستخطونو حوالې سره څه وایې هغه موږ سره په کمنټس کې لازمي شریک کړئ. بل د بابر اعظم او د نسیم شاه حوالې سره یو ډېر زیات ښکلی خبر، ځکه ډېرې ورځې وشوې چې د پاکستان چې کوم سینیر کلاړیان دي نو هغه هم په ګیم باندې ونه لیدل. نو را روان دی ملګرو د کینګ بابر اعظم او نسیم شاه، هغه به په یو ټیم کې لوبیږي. هغه ټیم کم یو دی د سریلنکا چې کوم لیګ را روان دی نو د هغې دپاره معاهده وشوه د چا ملګرو؟ د بابر اعظم او د نسیم شاه. دې سیټ کې تاسو ته ښکاري علم میں رہے کہ بابر اعظم کے علاوہ فاسٹ بالر نسیم شاہ کا بھی کولمبو اسٹرائکرز کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ اوپننگ بیٹر فخر زمان نے کینڈی پیلکنس کے ساتھ معاہدہ سائن کیا ہے. سری لنکن میڈیا کے مطابق لنکا پریمیئر لیگ کے لیے کھلاڑیوں کے ایکشن 11 جون کو ہوگا. لنکا پریمیئر لیگ 31 جولائی سے 22 اگست تک شیڈول ہے. په 31 جولائی باندې به ملګرو سری لنکا چې کوم لیگ دی نو هغه به شروع کیږي او د 22 اگست پورې به وي. نو کینګ بابر اعظم او نسیم شاه چې کوم دی نو هغه په یو ټیم کې دي او فخر زمان هم سلیکټ شو هغه په بل ټیم کې دی. نو د کینګ بابر اعظم او د نسیم شاه او د فخر پښتونخوا فخر زمان دغه گیم ته تاسو زمرو په انتظار چې د سریلنکا چې کوم لیگ دی نو په هغې کې موږ د خپل پاکستانیانو بهترین پرفارمنس وګورو. هغه زموږ سره په کمنټس کې لازمي شریک کړئ. دا خو ملګرو د نن ورځې اپډیټ چې کوم د کرکټ حوالې سره همې تاسو سره شریک کړل، خو کمنټس کې به ګوره موږ سره خپله رایه لازمي شریک کوئ او ویډیو به لازمي مخکې د ملګرو سره شیر کوئ چې ما ته هم داد میلاویږي. انشاءالله العزیز چې تاسو سره به دغه اپډیټ
په خپل چینل په کم چینل نوید آفیشل ټي وي باندې ستاسو سره شریک کوم. درته مې الله خان آباد او خوشاله ساته. اخره کې اواز پاکستان زنده‌باد، پاکستاني کرکټ ټیم زنده‌باد. تل دی وي آباد دی زمونږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. د الله پامان.